نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده د 15 رمضان المبارک د یا حی یا قیوم وظیفه ده. یاد ساته محترمو، یا حی یا قیوم ته اسم اعظم هم ویل کیږي او څومره صحابه کرام دی او اکثر علما کرام په دې باندې تجربه کړې ده او دې ته اسم اعظم محترمو دا ویلې ده. تاسو ورته چې په آیت الکرسی کې یو لفظ دی هغه ته اسم اعظم وایي. اکثر علما کرام دې ته اسم اعظم وایي او په اسم اعظم باندې چې کومه دعا وکړي شي هغه دعا دا قبليږي. د کوم حاجت د پاره دا وکړي شي هغه حاجت الله پاک پوره کوي. د کوم مشکل د پاره ویل شي هغه مشکل الله پاک دا اساني. د چا کو نن 15 روزه وي نو نن دې دا وظیفه وکي او کله چا سبا لوي نو بیګار دین دا وظیفه وکي او سبا دین دا وظیفه وکي. ان شاء الله عزیز تمام مرادونه تمام امیدونه د الله پاک پوره کوي. کو د رشتې د پاره کوي، د محبت د پاره کوي، د غرنګ د پیسو د پاره کوي، د کاروبار د پاره کوي، د هر حاجت د پاره، د هر مشکل د پاره د یا حی یا قیوم وظیفه د تمام وظیفونه ډیر زیات طاقتور او پاورفل وظیفه ده. کوشش محترمو کوي چې خپل دا وظیفه د زړه د اخلاص او کې مرګرو سره د ثواب په نیت باندې شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه گواهی کوم د دې خبر چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید درو کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک مو خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو تمام حاجتونه پوره کړي. الله پاک دې زمونږ او تاسو تمام مشکلات دا ختم کړي. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده یو قسم لا د 15 د 25 رمضان مبارک وظیفه ده. دا وظیفه د 15 رمضان په شپم کول شي او په ورځ باندې کول شي. یاد ساتئ محترم څومره چې حل کړي د چا څومره ناممکن حاجات دي او تمام عمر د هغه د پاره دی پریشان دي. هر قسم کوشش وکړو حاجت پوره کیږي نه. نن یو وظیفه در کوم د یا حی یا قیوم تاسو دا وکئ ان شاء الله تاسو حاجت بل پاک لازمن محترم دا قبلې. کستاسو حاجت ستاسو خواهش ستاسو تمنا د رزق وي الله پاک به تاسو له رزق درکړي. کستاسو خواهش او تمنا د کاروبار وي الله پاک به کاروبار درکړي. کستاسو خواهش دا د روزګار وي دغه رنګ د مال او دولت د ګټلو وي ان شاء الله عزیز الله پاک به درکې دلا. دغه رنګ ستاسو خواهش د محبت وی یا د رشتې لپاره وي ان شاء الله عزیز الله پاک په ځانو کې کمې نشته. کدا تاسو د الله پاک نه نوکری غواړئ، کدا تاسو دیاړي غواړئ، کدا تاسو ارس غواړئ ان شاء الله الله پاک تاسو تمام حاجتونه پوره کړي. څومره مشکلات دي محترم او رزق نه ملاويږي دا ډیر زیات مشکل کار دی. یو روپے ګټل لګران کار دی. دا رنګي پرشتو کې بندش ته رشتې نه ملاويږي دا یو مشکل کار دی. نو څومره مشکلات دي محترمو، څومره هلکه بیماران دي. تمام بیمارانو د پاره ډیر زیات عظیم شان وظیفه ده. تاسو یو ځل یا حی یا قیوم دا وظیفه تاسو کوي ان شاء الله عزیز ان شاء الله الله پاک وساسو تمام حاجتونه دا پوره کی. تمام مشکلات بل الله پاک تاسو د آسان کی. محترمو بیګاله 15 د رمضان المبارک دی او د حدیث مطابق پدې 15 تا خوشبو کې تاسو ليلۃ القدر ګورئ 21 او دا رنګ 23 25 27 29 پدې کې ځان لګورئ. نو بیګاله 15 شپه او سباله 15 روزه ده. نو کوشش محترم کول پکار دی بیګاله کینئ او ذکر وکئ، د قران مجید تلاوت وکئ، نوافل وکئ. او تاسو ما ویل مو حدیث شریف کې دی از عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمای چې کوم سړی د ماسوتنه مزجم سره کی دته د نیمه شپې د بندګۍ ثواب ملاوي شو. کوم سړی د ساره غو کی دته د نیمه شپې د بندګۍ ثواب ملاوي شو. یو قسم لا چې ليلۃ القدر په شپه باندې د ساره مونږ او د ماسوتنه مزجم سره کوي
نو تاسو به الله پاک د لیلۃ القدر هغه ثواب دا به درکوي نو کوشش محترم دا وکړئ چې بېګار دغه شپه ده او دا وظیفه پکې لازمه نه کوئ ان شاء الله العزیز تاسو به تمام حاجتونه د الله پاک پوره کړي یاد ساتئ محترم د وظیفې ترتیب بداوي تاسو 15 ټایم مونږ پابندۍ سره د قران مجید تلاوت پابندۍ سره ورسره د ګنا نه پرهیز ورسره تاسو زر پیری 1000 پیری یا حی یا قیوم په دې طریقه وایي چې مخکې او وروسته دینه 11 پیری درود ابراهیمی بیا د هغې نه بعد 1000 پیری یا حی یا قیوم او د یا حی یا قیوم معنی ده یا حی ای ژوندي ذاته القیوم د ټولو کارونو سنبالونکی نو چې الله پاک خو ژوندی دی زمونږ تمام مسائل هغه حل کوي یا قیوم د تمامو مسلو حل کوونکی د تمامو کارونو سنبالونکی ان شاء الله العزیز چې موږ زر پر دا وایو الله پاک زموږ تمام کارونه او محترم سم کړي ډیره زیاته بهترین اعلی وظیفه ده کوشش وکړئ چې خپل عمل کې د غرنګ مرګرو سره هم شیر کړئ الله پاک مو خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته